والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، خبردار چې کله دعوه لیکل کېدله مفتي حجت الله د ناستې متوجه شي، هغوی چې دعوه مونږ تنقیح کوو دا مجلس د مناظرې ته پرېږدو. ستا زما سره دعوه متعین شوې نه ده، زما ستا سره نه ده متعین شوې، ته بحث په څه باندې کوې؟ یوه خبره دا ده. دویمه دا ده تا چې رقم فریضة الفاتحه، اگر فریضه ده که دا فرضیة الفاتحه ده؟ فرضیة الفاتحه. مفتی صاحب د عوامو الفاظ مه وایه، عالم وي. درېیمه خبرداره تا چې رقم آیات پیش کو، زه به تا ته ویم ملاجینو نړوار کې ذکرلی دي چې د دې آیات تعارض دی د فقر و ما تیسر من القرآن سره، هغې سره تعارض دی. مونږ دلایل وروسته شروع کول دعوه منقح کوو، خیر دی. دا آیات د مانځه په باره کې اتفاقي نه دی. تفسیر رازي ته وګوره، تفسیر تبري ته وګوره، او روح المعاني ول دا خبره ذکر کړله چې دا آیت د مانځه پورې خاص نه دی، په دې آیت کې تعمیم دی و اذا قرئ القرآن چې کوم نه معلومیږي. بله خبردار چې ګوره مفتی صاحب ته ما وایي چې ګوره دعوه به صفا کوو، د دعوې نه بعد به دلایل ذکر کوو. دا کم ټیم چې کم دی دا د دلایل لپاره دی، اوله دعوه صفا کوو. ما ته دعوه نه صفا کړي نو ته زما سره دلایل څنګه پیش کړې؟ ما اول سوال دا کړی و قرأت کلي وایي که کلي منطقي وایي که کلي طبعي وایي. یاره یا خو صفا ووایه چې نه راځي، صفا ووایه چې دردي خو یا وایه که نه. زموږ بحث خو د علماو سره دی، زمونږ بعض د علماو سره دی، زمونږ بعض د عوامو سره نه دی. مفتي صاحب ما ته متوجه شه، زمونږ بعض د علماو سره دی. اول دعوه صفا کوو، د دعوې نه بعد به دلایل وایو. که تو دعوه زمونږ سره نه صفا کوې مفتي حجت الله، تا اول مولي صاحب دا ټیم ته ودروه لږ دا څه قیصه ده. تاسو څنګه خبره لیکله؟ نه داسې نه دی، داسې نه دی. مفتي حاجي صاحب داسې نه یم، حاجي صاحب داسې نه یم. تاسو دعوه دغه کې ټیم دغه کا ټیم سټاپ کا دعوه څنګه ده؟ تاسو څه ویلو؟ دعوه به اول صفا کوو. حاجي صاحب دې دعوه دی، حاجي صاحب دا فاتحه نه، حاجي صاحب د ټیم ودروه. اے صدام داسې نه یم، ورېږه حاجي صاحب خبر دې سره ورېږه. حاجي صاحب خبره دا ده چې د فاتحې نه دوی منکر دي او که نه؟ دا ووایه فاتحه نه مني که نه په امام پسې او دلایل عام پیش کوي. نو تو د عام نه په خاص څنګه استدلال کوې؟ د عام نه په خاص څنګه استدلال کوې؟ حاجي صاحب د عام نه په خاص څنګه استدلال کوي؟ مفتي صاحب ما ته متوجه شي، خبره داره اول تنقیحات ذکر کوو، دعوه منقح کو، د تنقیحات نه بعد به چې کوم دلایل ته ځي. که تنقید ما سره نشي کولی خو صفا وایي چې نشم یې کولی، عالم راواله، ملا راواله، دا ټول پاکستان دی، ټول دنیا د بل یو دیوبندی او درپکې هغه ملا چېرته چې تو دا کلي نه پېژنې، کلي طبعي نه پېژنې، کلي منطقي نه پېژنې. څه یو معارضه ده. د دې جواب راکړه حاجي صاحب. ټیم سټاپ کا، ټیم سټاپ کا، صدام ټیم سټاپ کا. حاجي صاحب دې نه، حاجي صاحب خبره کوو، حاجي صاحب ورېږه، حاجي صاحب ورېږه داسې نه یم، دې ته داسې نه یم. حاجي صاحب پیش کوو که نه؟ ګوره دا حاجي صاحب دا داسې دعوه پیش کړي. تاسو مولي صاحب داسې شی، مولي صاحب تو داسې شه لږ یاره، تو لږ داسې شه مولي صاحب، هغه مولي صاحب زه دا تا چې را کومه دعوه یې ښودېله چې د نفسي قرات نه ته منکر او نفسي قرات په امام پسې نه منې، زه دا دعوه ستا سره نه منه. زه تا دې ته راولمه چې ته به داسې وایې چې فاتحه و په امام پسې نه وایې، فاتحه حرام ده. دا لفظ به ستا د خولې نه وباسم چې دا لفظ کله تا ویستو نو بیا به ما ورته په هغې باندې انشاءالله وروسته مباحثه او دلایل به ذکر کوو. یو اعتراض دا دی، دلایل الحمدلله زما سره شته، زما دا دعوه ده په امام پسې چې چا فاتحه ونه وي دغه مونځ نه کېږي، دغه مونځ نه کېږي، دغه مونځ نه کېږي. فاتحه په پټو مونځونو کې، په ښکاره مونځونو، په ټول کې فرض ده، خو ته یې عالم، ته یې مفتي مجتهد ته ویلی کېږي. ما ورته اول دعوه منقح کوو، د هغې نه بعد به دعوې باندې بحث کوو. ما ستا سره دعوه نه ده منلې، تو دلایل ته شروع شوی منډه وي، ډاینه واړه بیا پکې ځان نه راغونډوه. دا کومه قصه ده؟ زما یو خبردار دا کېره دلایل وروسته موږ ذکر کول. دعوه مفتي صاحب چې ما ته څو دعوه نه منقح کړي دلایل ته تللی نه شي. تو بعض د چا سره کوې؟ یو دا دی. بله مناظره چې کوم دی، مناظره کې قانون دی چې نسبت به وي. تو اثبات د عام نفي د عام کې ته وایي چې نفسي قرات نشته، زه اثبات د خاص کوم. زما او ستا په نسبت کې چې کوم دی عموم و خصوصي، ته زما مناظر نه شوې. ته د ټیم ودروه، ټیم صدامه ټیم ودروه که نه الله بنده. ته یې زما ګوره مفتي صاحب خبره کوو، ته یې زما مناظر، دا ټیم دغه که یاره دا څه قیصه ده؟ زمونږ خو 20 منټه دا کړه وزه. ته یې زما مناظر د نظیر نه دی. قانون داره مناظرې ته ویل کېږي چې جانبین ناپاسي په نسبت واحده کې نظر وکړي، په نسبت واحده کې. زه تا ته دا خبره کوم چې په امام پسې فاتحه لازم ده، په امام پسې فاتحه چې کوم دی فرض ده، او تا دلایل عام قرات شروع کړي دي. تو ولې زما سره دا دعوه کېده داسې ووایه چې په امام پسې فاتحه ویل حرام دي، داسې ووایه.
ان شاء الله تعالی هغې نه بعد دلایل شروع کوو موږ باس نه ورانو ما په تا یو اعتراض دا کړی دی چې قیرت کلي کلي وایي که کلي منطقي وایي کلي طبیعي وایي که د دې جواب دی نه دی که مخکې مه ځه که مخکې دی دغه باس بیا مونږ کوو نه ځکه ما ستا دعوه نه منقح کړې دو باس په څه باندې کوې مناظر هم دې ته ویل کېږي چې دواړه جانبین راپاسي هغوی نسبت چې کوم دی وي تو چې کوم دی نو نه پې د عام کې زه اثبات د خاص کوم د عام او خاص په منځ کې فرق دی نو دغه مناظره نه شوه دویم دا دی ګوره عام قیرت نه منې عام قیرت نه منې که مطلق قیرت نه منې عام قیرت نه منې که مطلق قیرت نه منې مفتي صاحب ګوره د عام او د مطلق منځ کې فرق پېژندلی وي که نه که تا فرق نه یې پېژندلی نو راشي زه به ته په اسامي کې په حقوقو نواخمه په ننوار کې په تلوي توضیح کې په اصول شاشي کې عام قیرت نه منې که مطلق قیرت نه منې د دې معارضو جوابونه به راکړې دویم دا دی د قیرت د مفهوم اجمالي نه منکري او که د مفهوم تفصیلي نه منکري د مفهوم اجمالي نه خو انکار نشته اوس مفتي صاحب راپاسي زه د مفهوم اجمالي نه انکار کوم نو مفتي صاحب وتلل پکار دی په اوله درجه کې بیا کېنول پکار دي الله بادا مفهوم اجمالي چې کوم دی لفظ د قیرت دی عبدالرحمن بکیم خان دی مفهوم اجمالي چې کوم دی لفظ د قیرت دی او ته به سره هم داخله والی عبدالرحمن صاحب ته به سره هم داخله والی خیر دی ته به سره داخله والی یو دا دی بل دا دی ګوره او که ته د مفهوم تفصیلي خو په ضمن د افرادو کې نو تو قیرت په ضمن د کم فرد کې نه منې دا ووایه قیرت چې کوم دی په ضمن د کم فرد کې نه منې مفتي صاحب د ما ته په دې ځای کې ووایي چې زه د فاتحې نه منکر یم فاتحه نه منم دا تر قیامت د سبا پورې دا لفظ دا نشي ویلی دا نشي ویلی دا نشي ویلی بل دا دی ګوره دا څو اعتراضونه دي ښه حاجي صاحب شو حاجي صاحب زما د اعتراضونو جوابونه به راکړي دعوه به صفا کوو ته یې مسلمان او سپینګری او دا دی چې اخري عمر ته رسېدلی الله په عدل خوشحالېږي الله به د رڼا په منبر باندې کړی عدل پکار دی انصاف پکار دی مفتي صاحب اول د ما سره دعوه صفا کوي د هغې نه بعد به موږ دلایل ته ځو بل دا دی ګوره قیرت په مرتبه د لیس کې نه منې که په مرتبه د ایس کې نه منې وایې قیرت په مرتبه د لیس کې نه منې که په مرتبه د ایس کې نه منې مفتي صاحب خاندي را ستا د خندا دلیل دی په عدم علم باندې ستا خندا دلیل دی په عدم علم باندې ستا خندا دلیل دی په عدم علم باندې بل دا دی ګوره که تو قیرت مثال په طور په مرتبه د لیس کې اخلي په مرتبه د ایس کې نه اخلي په مرتبه د وجود زه د ایس پر تو اخلم ایس وجود ته وایي که سلم دې نه ویل خیر دی راشي سلم د ما سره به تعلیم قرآن کې ویل مدرسه نه زیره بل دا دی او که په مرتبه د لیس کې اخلي نو ستا نه بیا تپوس کومه په مرتبه د نفي شمول کې اخلي او که په مرتبه د شمول نفي کې اخلي او که په مرتبه د سلب العموم کې اخلي او که په مرتبه د عموم سلب کې اخلي او که په مرتبه د ایس کې اخلي مرتبه د ایس چې کوم مرتبه امکان ده ممکن خاص او که ممکن عام دغه اصطلاحات خو د درګۍ دي 3 کاله پکې تیر شو دا تا اوس هم نه یاد کړي وایي د الله بنده اوس هم نه یاد کړي زه دا خبره کوم ما ته د دې تنقیاتو جوابات راکړه که دې تنقیاتو جوابات نشي کولی نو الحمدلله دلته د مظهر غټه مدرسه را په هغې کې علما شته په هغې کې مدرسین شته هغه دې راشي زما سره د کینې تا د مناظرو نه خلک واړی بل مناظر د مقرر کړي دیوبندیان حضراتو یو انسان چې ګوره مرتبه د ایس او مرتبه د لیس نه پیژني او مرتبه د امکان خاص مرتبه د امکان عام نه پیژني او بیا امکان عام چې کوم دی مقید بجانب الوجود دی مقید بجانب الوجود چې کوم دی هغه ممکن خاص ته هم شاملېږي واجب ته هم شاملېږي او دارنګې امکان عام مقید بجانب العدم چې کوم دی هغه ممتنع ته هم شاملېږي او ممکن خاص ته هم شاملېږي بل یو سوال درنه کوم دا سوال خو ډېر مشهور دی چې قیرت په مرتبه د لا بشرط شی کې اخلي او که په مرتبه نو لا بشرط شی خو مرتبه د اجمال ده قیرت په مرتبه د لا بشرط شی کې اخلي دا خو مرتبه د اجمال ده مفتي صاحب دلایل تمنډې موا اول دعوه صفا کوو مفتي صاحب ماته متوجه شه اول دعوه صفا کوو اول دعوه صفا کوو دا جګړه ځای نه دی دا علمي بحث دی زموږ محترمې زموږ ځای ته نږدې راغلی انشاءالله بحث به ختمېږي د ما سره به د خپلې مېلمستیا کومه موږ ستا عزت کوو ستا قدر کوو ستا احترام کوو ستا بېزتي موږ نه کوو موږ د علماو بېزتي نه کوو خو خبره داسې ده صفا ووایه چېرې په دې خبرو زه نه پوهېږم نو چې په دې ته نه پوهېږي خبره به ختمه کړو بل عالم به راولي او یا داسې ووایه چې بس زه د فاتحې نه منکر یم نو چې د فاتحې نه منکر بیا به زه ته په فاتحې کې انشاءالله اخوا شیخونه جوړم او به جوړه تا به زه انشاءالله بغیر د دلایل نه دې ځای ته راولم انشاءالله تعالی چې ته به وایې چې فاتحې په امام پسې ویل فرض دي فرض دي فرض دي فرض دي او ګوره مفتي صاحب ما ته څه وایي وایي ګوره تا د عبدالله لیکنوي کتاب راواخېست د قرآن کریم دې شروع ونه کړه الله سيهزم الجمع يولون دبرې د قرآن کریم نه وی دې ته د عبدالله لیکنوي کتاب او بل دا دی ما تا ته د عبدالله لیکنوي کتاب ځکه راواخېستو چې ستاسو تسلي په قول د امام باندې کېږي ستاسو تسلي نه په قرآن کریم باندې کېږي او نه د نبي اسلام په حدیث باندې کېږي ما ځکه تا ته قول د عبدالله لیکنوي پیش کوو چې ستاسو عبدالله لیکنوي په خپله باندې لیکلی دي چې فاتحه ویل په امام پسې لازم دی د امام صاحب مخکې دا قول و چې قرت په امام پسې حرام دی امام صاحب د خپل قول نه رجوع وکړه امام صاحب دا ذکر کړي دي چې دا آیاتو
دا د مانځه په باره کې نه دی. دا کوم روایتونه چې تا پیش کړه بعضو باندې کلام دی، په بعض روایتونو کې تعمیم دی او زما ستاسو په دعوه کې صدقې نه ده شوې. بل لارې ګوره، او که په مرتبه د بشرط شی کې اخلي نو شی نه څه اخلي؟ شی شرعي اخلي که شی غیر شرعي اخلي؟ شی شرعي، شی غیر شرعي، شی شرعي که شی غیر شرعي. او که په مرتبه د لا بشرط شی کې اخلي نو لا شی شرعا وایي او که غیر شرعا وایي. مطلق قرت نه مني که قرت مطلق نه مني، مطلق قرت نه مني که قرت مطلق نه مني، مطلق قرت نه مني که قرت. یاره مفتي صاحب ماشاءالله غوږونه خو دې ښه ځکه خاندي زما خبرې اورې نو دوی جوابات څنګه نه راکوې. وایي د الله بنده اول دعوه صفا کوو، اول دعوه صفا کوو. زما زه خو پنجابي نه یم، ته وایې په پنجابۍ نه پوهېږم، په پښتو کې درته لګیا یم، په پښتو کې چې دعوه صفا کوو، دعوه صفا کوو. که په پښتو نه پوهېږي اردو کې به وایم چې عام دعوه صاف کرتا ہے، دعوه موږ صفا کوو. نصفي دعوه، نصفي دعوه صفا یصفي تثبیتا. او دا صاحبان چې کوم دی خاندي د زړونو الله تعالی خبر دی چې په زړونو کې صف راته دي خو لیکن خاندي. رنګ زیړ شوی دی، رنګ زیړ شوی دی چې د ګڼ له کوشه د رنګ چې کوم دی دا ماته پته وه خو لیکن دا خنداګانې کوه. بل لارې ګوره، مطلق قرت خو مطلق شی دی نو تو دا مطلق قرت په ضمن د مطلق شی کې اخلي او قرت مطلقه چې کوم دی شی مطلق دی. نو یو د مطلق شی او د شی مطلق منځ کې فرق کوي. نو چې تا کله ماته فرق وکړو نو تو بیا وایې چې زه دا قرت په ضمن د مطلق قرت کې اخلم یا دا قرت چې کوم دی دوی په ضمن د قرت مطلقه کې اخلم. او مفتي صاحب بابا رانیسه هغه ته دا چلې بابا دوکه کوي. بابا ته مانه مخکې نه وي چې دا د علماو مجلس دی. الحمدلله تو به په دې باندې پوهېږې چې مفتي صاحب کله چپ شو زما د تنقیاتو جواب یې نه شو راکولی. تو به دا خبره وپېژنې چې مفتي چې کوم دی په ناقه باندې داسې بریلی راپاسي د قرآن کریم چې کوم دی استدلال کوي د الله تعالی سره شریک وکړه. شیعه چې کوم دی راپاسي عایشه رضی الله عنها په هغې بسې کنځلې کوي په صواب وایي موږ د قرآن کریم چې کوم دی استدلال کوو. یهودي نصراني چې کوم دی راپاسي د قرآن کریم استدلال کوي. د مفتي صاحب استدلال چې کوم دی هېڅ اعتبار نشي. جوابات راکړي، که جوابات نه راکړي مخکې دې نه ځي یاره، که مخکې ځي نو بس دا بس په دې باندې ودروئ. مفتي حجت الله تا ورته ویل چې خپله خبره صفا کوي. که مفتي صاحب زما سره نه صفا کوي نو ستا سره ستاسو یې څوی خبره صفا کوي. صاحب چې ټایم پوره شي بیا غوسه کېږه ما مایک راکوه مړه. الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. مولوي صاحب د ټولو نه اولنۍ خبره دا وکړله ما ته وایي زما ستا سره تر اوسه پورې دعوه نه ده متعین شوې. الان کې ما خپله دعوه وویله او د مولوي صاحب کوم عملو هغه مې د هغه د کتابونو نه پیش کو. تعین د موضوع په هغه ځای کې شوی دی چې کله تاریخ د مناظرې مقرر کېدو نمبر 1 خبره. دویم نمبر دی وایي ملا جیون پر ویلي دي پلان کې ویلي کاش ما قرآن چوت کړی و د هغې لپاره مې مرفوع حدیث راغستی و، د هغې لپاره مې د صحابه کرامو تفاسیر اجماع راغستی وه. خو مولوي صاحب ته قرآن میلاو نه شو، حدیث میلاو نه شو، ملا جیون ورته میلاو شو. بس دغه خبره چې کوم اول نمبر وکړه د ملا جیون رحم الله باره کې چې د دې 2 آیتونو په منځ کې تعرض راغلی دی. مولوي صاحب اول نمبر خبره خو دا ده چې د ملا جیون رحم الله نه دلته سهو شوي ده، الله دې ورته معافي وکړي. انسان و غلطي ورنه کېدی شي، الله دې ورته معافي وکړي. ما جمهور صحابه کرام پیش کړه، ما اجماع د امت پیش کړه، ما مرفوع حدیث پیش کړه. هغې په مقابله کې د ملا جیون رحم الله قول څه دغه غلطي دغه خطا څه حیثیت لري. دویم نمبر مولوي صاحب د دواړو محل جدا جدا دی. کم دغه چې تعرض هغه ثابتوي واذا قرئ القرآن فاستمعوا د نزول په باره کې ما تفصیلي روایات پیش کړه. د دې نزول له فرض مونځ باجماعت په باره کې شوی دی او د فقرؤ ما تیسر من القرآن د دې محل تهجد دی یعنی انفرادي مونځ دی. خیر الکلام صفحه 125 تاسو مولوي صاحب لیکلی دی. دویم نمبر سورې مزمل اول نازل شوی دی، سورې اعراف وروسته نازل شوی دی. تحقیق الکلام لږ ته کښېنه مړه زما ټرن کې خبرې مه کوه. دریم نمبر مولوي صاحب وایي دا آیات اتفاقي نه دی. ما په هغې باندې په تاسو چوپ شئ، ما په هغې باندې اتفاقي دلایل پیش کړل چې مولوي صاحب نه مني منل هغه به په جهنم کې کېږي انشاءالله. هلته به عملي فیصلې آخرت کې به کېږي، دلته نه کېږي. څلورم نمبر دی وایي دیو فاتحه نه مني. نو هلکه ما خو د هغې وضاحت وکړو. زه الحمدلله مسلمان یم، فاتحه منم، د قرآن مجید صورت دی. البته دی نه مني، دی د فاتحه په قرت کې هغه نه مني. د هغې دپاره ما حدیث پیش کړو، دی مولوي صاحب هغې منلو ته تیار نه دی. بیا ما چې په شان نزول کې کم روایت پیش کړو صحابي به بسم الله نبی علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحیم ویل، صحابي هم پسې ویله، نبی علیہ السلام به الحمدلله رب العالمین ویل حتی تنقضي الفاتحة والسوره. مولوي صاحب دا فاتحې دا لفظ دیو ته په نظر باندې نه راځي، اوري نه پته نه لګي. صم بکم عمي فهم لا يرجعون. بل مولوي صاحب مخکې بله خبره وکړه وایي تنقیحات به اول کوو. مولوي صاحب
چې کم یو خبره دا ګوره مولوي صاحب د دلیل یا د تنقید فرمایشي جواب غوښتل مولوي صاحب دا د مشرکینو کار او د مسلمانانو کار نه دی کم چې زما د موضوع سره ستا سوالات تعلق ساتي ان شاء الله ولستا د هر سوال جواب به زه در کوم ان شاء الله بیا بل نمبر مولوي صاحب وایي دی کلي نه پیژني پلان کې نه پیژني دا ردیو یو مشر دی وحید الزمان نزل الابرار من فقه النبی المختار د در مختار په مقابله کې لیکلی دی د دې صفحه نمبر 27 دی وایي دته ناز دی په منطق باندې خپلو عوامو راوستی و چې قرآن به پیش کړي حدیث به پیش کړي ناز ورته په منطق باندې دو اصول نه ننوتو خپل مشر وایي و اما کتب المنطق والفلسفه والکلام فلا عظمت لها هر چې منطق او فلسفه علم الکلام دی هیڅ عظمت یې نشته دی وجوز بعضهم الاستنجاء باوراقها بعضو د دې په پاڼو باندې استنجا جایز ګڼلی دا دویم نمبر ستا یو بل غیر مقلد مولا دی اهداء المذکر دی په خپل صفحه نمبر 322 باندې لیکي کیا منطق پر فخر کرنے والا مبتدی کا ایمان خطرات سے محفوظ ہے اے په منطق باندې فخر کوونکي بدعتي ایمان د خطراتو نه محفوظ دی خپل یو مشر کلامي مولا دی نن بې ایمانه وګرځولې حوالې را سره پې نور هم دی هغې ته نه ځو مولوي صاحب اتم نمبر دی مولوي صاحب وایي وای دلایل د عام قرت شور کې الحمدلله دا به عوام ګوري په هغې به فیصله کوي چې زه خپله دا وثابتوم نهم نمبر دی وایي ما ته مخکې وایي عبدالحی رحمه الله فلان کې لیکلي ځکه مې تا ته عبدالحی لکنوي رحمه الله اول پیش کړه قرآن په ځای چې ستا تسلي د ټولو نه اول په خپل امام کېږي نو دا مناظره صرف زما دپاره نه ده دا د ټولو مسلمانانو دپاره ده په سکرین به یې ګوري تم ویډیو کې زه هم کومه د هغه مسلمانانو تسلي په قرآن سره نه وکړه مولوي صاحب په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې وکړه صحابه کرامو په اقوالو سره یې وکړه منطق نه علاوه بل څه نه درځي دې وجې نه د پېښور په مناظره کې په تا باندې اعتماد نه کوو بل یې راوستو پنجاب والا به ټول عمر زه ورته وو هغه چې هلته م ورله وخړه نن هغه هم لرې کړو نن بل راوستو بل شپږم نمبر دی وایي او بل دا د دیو رحمت الباری د دیو یو مولوي صاحب صفحه نمبر 68 باندې لیکي وہی آپ کے مذہب میں بھی بہت علماء کے تفردات مشہور ہے جیسے ابن حمام عبدالحی لکنوی وغیرہ تفردات د چا راخلی ما تر امام ابو حنیفه رحمه الله قول پیش کا چلو که بیا هم خامخا هغه پیش کې تر عبدالحی لکنوي رحمه الله چې هغه تفردات دي څوک چې مولیانو په تفرداتو پسې ورپسې شو ګمراه شو بیا مولوي صاحب ما خپل دلایل په هغې کې اول نمبر د قرآن نه پیش کو دا دویم نمبر اجماع د انبیاء کرام علیهم السلام پیش کوم په خپله دعوه باندې چې انبیاء کرامو په امام پسې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مونځ کړی سورة الفاتحې نه دی ویلی په اجماع د انبیاء سره دا نسائی شریف جیل نمبر 1 صفحہ نمبر 145 ابن عباس قال بینما رسول الله صلی الله علیه وسلم وعنده جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره موږ ناسو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغی اذ سمع نقیزا فوقه فرفع جبریل علیہ السلام بصره الى السماء فقال هذا باب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سر پورته کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورول دا یو داسې دروازه را قد فتح من السماء چې کولاو شوی د په تحقیق سره کولاو شوی د اسمان نه ما فتح قد تنجر دین مخکې کلم نه د کولاو شوی فنزل منه ملک داغین یو فرشته نازله شو فاتن نبی صلی الله علیه وسلم هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراله فقال ابشر بنورین ویل په دوه نورونو سره اغزیر حاصل کا اوتی تهما لم یؤتها نبی قبلک ستانه مخ یو نبی ته نه ملو شوی فاتحه الكتاب د ټول ناول سورۃ الفاتحه انبیاء کرام علیهم السلام کی چاته نه ملو شوی د معراج بشبا رسول الله صلی الله علیه وسلم امام باقی انبیاء کرام علیهم السلام مقتدیان پاغوی باندې نازل شوی نه د سره رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتدا نه وي چې او د انبیاء کرام علیهم السلام جماعته اول سورۃ الفاتحه از د کوي ځکه چې زما په شریعت کې د مقتدی مونږ بغیر د سورې فاتحه نه په امام پسې نه کېږي ځکه چې امام قرأت د مقتدي دپاره نه کافي کېږي که دی ویلي مولوي صاحب د یو ضعیف روایت پیش کړي زما مطالبه ده دا میدان د مناظرې دی د انبیاء کرام علیهم السلام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې سورۃ الفاتحه نه وی ودرېږي د انبیاء کرام علیهم السلام اجماع ده په دې خبره باندې که د احنافو مونځ ته باطل وی نو مولوي صاحب د ټولو نه اول په خپلو مشرانو باندې حکم ولګوه او ستا په باره کې مولوي صاحب زه مخکې دلیل پیش کوم خو ستا مشران ستا په باره کې څه وایي ستا مشران وایي څوک چې دا وایي چې د سورۃ الفاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي دا ستاسو توضیح الکلام دی ارشاد الله قصري صاحب ستاسو مسلم شخصیت دی شیخ الحدیث دی دی په صفحه 71 باندې وایي اس کے برعکس امام بخاری سے لے کر دور قریب کے محققین علماء اہل حدیث تک کسی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا
د امام بخاری نه تر اوسه پورې د علماء محققین اهل حدیث علماء په هیڅ تصنیف کی چاہتا دعوی نہ کری کہ دیانتدارانہ تحقیق کے بعد فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے اور وہ بے نماز ہے وغیرہ. اس لیے اگر آج بعضی حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے اسے پیش قدمی نہیں کہا جا سکتا, پھر جماعت کے نامور اور ذمہ دار حضرات میں بھی ان کا شمار نہیں ہوتا. دا غیر ذمہ دار خلق دی چراغلی دی خپل مشر دا ذمہ دار حضرات نے جدا کی. دا دویم نمبر خیر الکلام دے دا صفحہ نمبر 14 دے دیوی ساری بنیادی اس پر گڑی گئی ہے کہ اہل حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کو بے نماز سمجھتے ہیں. چرا اہل حدیث و مذہب دار ہے جس کو امام پر فاتحہ نہ ہوئے بے نماز دی, حالانکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. دا دعویٰ بغیر دلیل. امام بخاری سے لے کر محققین علماء اہل حدیث تک کسی تصنیم میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا ہے. امام بخاری نے تروسر ذمہ دار اہل حدیث علماء پوری چا دا دعویٰ نہ کړي. ام دقه په صفحه نمبر 33 باندې ملي مولوی صاحب خپل مشرانو دا غیر ذمہ دار خلق راغلي دي, ذمہ دار خلق نه دي. ما مولوی صاحب دو دلائل پیش کړیو. دریم نمبر بخاری شریف سے لے صفحه نمبر 177 روایت در ابي هريره رضي الله عنه ان ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين کله چې امام وي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال مولوی صاحب د مفرد څخه غیر جمع د سوق به وي فاتحه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه په سورې دخان کې دا, نه په سورې مزمل کې دا, نه په سورې یاسین کې دا, دا په سورۃ الفاتحه کې دا. ویون کې سوق د امام نو فقولوا د الله پیغمبر مقتدیانو طور کې تاسو وای امین, تاسو امین. د الله پیغمبر وای امام با سورۃ الفاتحه وای مقتدی به خاموش ودرېږي, دغه وظیفه صرف امین ویل دی. دا مولوی صاحب په خپل دعوه باندې څلورم نمبر دلیل پیش کوم. روایت د ابو موسی شری صحیح ابو عوانہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458 ذکر کے ابو عن ابی موسی الاشعری قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا, کله چې امام قرأت کوي تاسو خاموش شئ. وكم قرأت كده الله رسوله وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لکه په سورۃ دخان کې لکه په مزمل کې سورۃ الفاتحه کې الله پیغمبر فرمایي چې سورۃ الفاتحه قرأت شروع کی, باقی سورۃ شروع کی تاسو خاموش شئ. فانصتوا تاسو خاموش شئ, فانصتوا تاسو مقتدیانو خاموش شئ, چوپ شئ. الله پیغمبر وای رستبه ان شاء الله پیش کوم. ابن تیمیہ وای څوک چې امام پسې هغه قرأت کوي د جباکش خر نم بیکار دی چې د امام پسې کوي ولې ځکه د الله د پیغمبر احادیث نه مني. دا مولوی صاحب دلیل نمبر 5 مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 174 روایت دے ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ واذا قرأ فانصتوا. او امام بخاری رحمہ اللہ پر امام مسلم رحمہ اللہ فرمائی د دې په صحت باندې د امت اجماع ده. امام مسلم رحمہ اللہ فرمائی د دې په صحت باندې د امت اجماع ده. دا ولور کې مولوی صاحب او فتح الباری مولوی صاحب دا جلد نمبر 2 دے صفحہ نمبر 308 دے لکھی واذا قرأ فانصتوا وهو حدیث صحیح اخرج متوجی شي او صدر مناظر. الحمدلله دلیل زموږ سره مشي دا کم دلایل چې پیش کړه بعضې په مسله کې نس نه دي او بعضې ټول کمزوري دي. ستاسو کار کمزور دلایل پیش کول دي. خو خبره داسې را زما صدر مناظر توی مولوي صاحب څو خبرې وکړي. حجت الله مولوي صاحب سره دوی دعوی ښودې را اول دعوی دو مناظرې تعریف ما ته وکړو. مناظره دې ته ویل کېږي چې جانبین په نسبت واحده کې فکر وکړي. تو دلایل په نفي د عام قرت کې پیش کې زه خاص فاتحه ثابتوم. زه ته قسم کوم چې والله بالله ثم تالله د فاتحې نه بغیر نه کېږي. دا کما ثابت نه کړه زه حنفي کېږم او مقلد کېږم په دې ځای کې. خو لیکن مفتي حجت الله سره مفتي حجت الله متوجه شي هغوی دا ویلو چې ګوره مفتي ندیم او دا انګریزیات کلمه دا دواړه به دا مسله مناقحه کې سبب کړي. زه تنقیات پیش کوم او ته ماله تنقیاتو جواب نه راکړې. مفتي صاحب صفا خبره وکړه که عالم نه که مفتي نه اصلي ځان مناظرې میدان ته راځي په دې اصطلاحاتو نه پوهېږي نو صفا خبرو کې زه نشم. زما صدر مناظر به یو څو خبرې وکړي که تاسو به ما سره په دعوه باندې تنقیات کوئ او دعوه صفا کوئ ځکه چې دوی هغه سره دعوه لیکله که دعوه نه صفا کوئ صفا خبره وکړئ. دعوې ورته راوړي زموږ دعوه دا ده چې فاتحه په امام پسې فرض ده. تو دې دعوه ولیکه چې فاتحه په امام پسې ویل حرام دي. بس په هغې باندې بیا دلایل شروع کوو مناظره کوو. که په دې باندې بحث کوئ ښه ده که ته زما مناظر ته زما مقابل نه ځکه والله ته هم نه پرېږدم. والله العظیم نن دې اتنا کلاس ته رسوم. نن زه دا ټولو دوی بندیان ته او ټولو حنافو ته نن ثابتوم چې دا مناظر نه دی 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 دا مناظر نه دی. د مفتي صاحب سره خبرې وکړه. ټیم ستا وکړه مولوي صاحب ټیم
حجت الله صاحب زه څو خبرې کوم مفتی صاحب دې خبرې ته وګورو حاجي صاحب اول خبره دا کو مفتی صاحب وډی کې بده دا ګور بیا ادبي الفاظ دي کنه ګور دا بیا ادبي الفاظ خو مست مال زه مستانه څخه کمزور نه یم هدایت سره ما ته خبره کوي ته په دې کې پوښتنه دای کوم خبره وکړه فرض ده نو خبره بخیږي نه دا دې سی وای چې پاتې نشته حاجي صاحب دیو د څه وایي کنه حاجي صاحب زه خبره حاجي صاحب ته یې موضوع نه شوي ته مفتي صاحب دې سی وای چې فاتحه وای ته وجه فاتحه نشته دې جبري خبره کو دې کتابونو کې هم په نزه کې واورې د واقعي دلیل دا وایي دا شته وخت کې نه شته ته وته دې پیش کا چې دا د نشته دې کتاب پېشکو دا وایي چې په ایمان پسې به عام دا وایي چې په ایمان پسې به دا وایي چې په ایمان پسې به عام قرت نه کوو موږ دې وایي څوک مفتي صاحب دې وایي خو انصاف خبره ته دې وایي چې ګوره فاتحه په ایمان پسې ویل حرام دي دویم فاتحه په ایمان پسې ویل فرض دي د خپل الفاظ راوباسه دا ته وایي بس مفتي صاحب دې وایي ته فاتحه په ایمان پسې ویل حرام دي دې وایي نه ټولې سوي فاتحه په امام په حرام دا ولې کو دا ګوره داسې مفتي صاحب داسې وایي چې فاتحه په امام پسې ویل حرام دي خبره کومه دعوت هغه کو فاتحه په امام پسې زم فاتحه ویل په امام پسې فرض دي داسې تو وایه دا دعوت ولیکه بس دواړه په دلایلو باس کوي انشاءالله چې کوم ځای دلیل پیش کوي انشاءالله دلیل بس پرې ته دلیل وایي دا ته دلیل پیش کوي کاسې په ضعیف روایتونو په تور پسې شوی محل استنباط نه پیژنې محل احتیاط نه پیژنې د قرآن کریم نه بریلی خپل شرک ثابتوي د قرآن کریم نه شیعه چې کوم خپل شیعتوب ثابتوي ستا په امام پسې فاتحه نه ویل دا د قرآن کریم نه چې کوم دی نه ثابتېږي حاجي صاحب مفتي صاحب زموږ دا مطالبه ده چې تو داسې وایي چې فاتحه ویل په امام پسې حرام دي مونږ وایي فاتحه ویل په امام پسې فرض دي بس دعوه مو مناقشه شي په هغې بیا دلایل شروع کوو خیر دا اول شروع چې کوم بیا مفتي صاحب وکړي یوه خبره دا ما نه مخکې تنقیات شروع کړي ما دا خبر ذکر کوله چې مطلق قیرت نه ماني که قیرت مطلق نه ماني بل تنقید داره د قیرت اطلاق خو په مافوق الفاتحه باندې نیم شوی دی ته چې وایې نفي د قیرت راغله زه وایم نفي د قیرت په مافوق الفاتحه کې مراد ده په فاتحه کې نه دی مرادو ځکه اذا قرئ القرآن چې کوم دا پیش کړو دا کومه قضیه محمله ده قضیه محمله چې کوم دی د په قوت د جزیه کې محمله چې کوم دی په ذمن د بعضې افرادو کې صادقېږي بل دا آیات چې کوم دی د دې تخصیص راغلی په احادیث سره د نبي صلی الله علیه وسلم لا صلاته نبي صلی الله فرمایي د هغه انسان مونځ نه کېږي چې هغه فاتحه په امام پسې چې کوم دی ونه وایي کله چې نکیره واقع شي په سیاق د نبي کې دا څه پیدا کوي دا عموم السلب چې کوم دی پیدا کوي او دا سالیبه کولیه ده محمول د موضوع د ټول افراد نه چې کوم دی نبي صلی الله فرمایي په امام پسې چا فاتحه ونه وي د هغه مونځ چې کوم دی نه کېږي نبي صلی الله د سهار په مانځه کې چې کوم دی راواپس شو صحابو ته وفرمیل چې تاسو ما پسې قرت کوئ غوي او ما پسې عام قرت کوئ لیکن عام قرت ته پسې مه کوئ لیکن فاتحه پسې خامخا وایئ ولې چې په امام پسې فاتحه ونه وي دغه مونځ نه کېږي نبي اسلام د عام قرت نه منع کړې ده لیکن نبي اسلام د فاتحې تخصیص کړی دی په دې باندې زموږ سره دلایل لیکه دا دلایل مونږ ذکر نه کړه دلته مونږ بالکل خپل شکست چې کوم دی لیکو خو مفتي صاحب دا ولې ماته نشي ویلی چې فاتحه ویل په امام پسې حرام دي داسې ولې نشي ویلی دا فاتحه ویل په امام پسې حرام دي فاتحه ویل په امام پسې حرام دي مونږ وایي فاتحه ویل په امام پسې فرض دي مفتي صاحب چې کوم دی زه یو غټ زړه ورکوم خو دې صرف دومره ولیکي چې فاتحه ویل په امام پسې حرام دي مفتي دا دې ولیکي چې فاتحه ویل په امام پسې حرام دي زه دا ولیکم چې فاتحه ویل په امام پسې فرض دي زما د دواړو نسبت چې کوم دی یو شو حاجي صاحب مفتي صاحب تا ته وکړه کوي وجه تا سبق هم نه ویل مرسي ته هم نه تللی دا علما تلبیس کوي په دوی کې تلبیس پروت دی تر مفتي صاحب نصیب داسې مطالبه وکړه دا دې مونږ ته په پاڼه باندې راکړي مفتي صاحب دا وایي چې فاتحه ویل په امام پسې حرام دي چې داسې الفاظ یې وویل بس مونږ سره دلایل شروع کوو اوس په دلایل انشاءالله ویني او د خپلو دلایل حل به چې کوم دی وګوري دوی د کور ورته مونږ پیش کوو چې هغوی د فاتحې په فرضیت باندې چې کوم دی قول کړی دی ابن العز حنفي چې کوم دی التنبیه علی مشکلات العاده کې ذکر کړي عبدالحی لیکنوي چې کوم دی امام محمد رحم الله په هدایه کې ذکر کړي او دوی علی هدایت القرآن هدایه په شان د قرآن ده مخکې چې څومره کتابونه دي ټول کتابونه چې کوم دی هدایه منسوخ کړي دي امام محمد رحم الله ذکر کړي دي چې په امام پسې قرایت او په جهري منځونو کې چې کوم دی دا به خامخا سړی وایي په دې کې احتیاط دی د وجې د حدیث د عباده بن ثابت نه ولیکن مفتي صاحب دا به تر قیامت پورې دا ونه کوي چې مونږ ته دعوه خپله منقح کړي او دعوه ته مونږ ته صفا کړي تر څو پورې چې مفتي صاحب زما سره دعوه منقح کړې نه وي مفتي صاحب داسې ولیکي چې فاتحه ویل په امام پسې حرام دي دا ته نشي ویلی حاجي صاحب تاسو د مفتیان صاحب فاتحه په امام پسې حرام دي که نه
داسې وایي که نه ها حاجي صاحب زموږ دا دعوه ده چې فاتحه په امام پسې ویل دا فرض دي چې کله فاتحه به خامخا په پټو منځونو کې ویم په ښکاره کې به هم ووایي په پټو منځونو کې به د امام سره صورت ویل افضل دي فاتحه ویل ورسره فرض دي په جهري منځونو کې چې فاتحه ووایي نو بس بیا ورپسې صورت نه وایي زموږ دا دعوه ده خو ګوره مفتي صاحب داسې ووایي چې فاتحه ویل دا حرام دي داسې دي ووایي که داسې نه شي ویلی په امام پسې داسې نه شي ویلی زموږ مناظر په سره چې بای امام دلته ودرېدو نو ته به د سټارټاري د الحمد مونږ وایو چې مونږ داسې وایو مونږ وایو چې مونږ پسې فاتحه وایي خامخا ورپسې وایي مفتي صاحب داسې ته ولیکه چې فاتحه ویل په امام پسې حرام داسې نه شي لیکلی ولیکه که نه ولیکه ته ماله دعوه راکړه ولیکه دا نه شي ویلی ته دا ولیکه فاتحه ویل په امام پسې حرام دي بس باس کو بیا که نه فاتحه ویل په امام پسې حرام دي داسې ولیکه دا لکه بل دا خبر ذکر کړی منطق کوبر دی منطق کوبر دی دلته ما په درګۍ کې ویلو د الله باندې چې کوم کسان وایي چې منطق کوبر دی هغه منطقونه نه دی دا دوستانو چې کله په قضیو کې تپوس کوم منطقیان ورته قضیه او نحات چې کوم دی هغې د جمله خبرې وایي تا ته د قضیې او د جملې خبرې د الفاظو پته نشته سیر منطق ته نه دی ویلی مرقات ته نه دی ویلی شرط عذیب ته نه دی ویلی ملا قطبي نه زه مناظر یم داسې به یو پټیني یو ذمېدار راپاسي هغه به چې زه مناظر یم او بل به چې کوم دی یو چوړی به راپاسي لیټرین به صفا کوي هغه به چې زه مناظر یم دې ته مناظر ویلی کېږي ته ماله تنقیات د دې جوابات راکړه داسې ولیکه چې فاتحه ویل په امام پسې حرام دي چې چا فاتحه په امام پسې ووي د هغه مونځ نه کېږي زویم چا چې فاتحه ونه وي نو د هغه مونځ نه کېږي فاتحه ویل لازم دي داسې الفاظ ولیکه انشاءالله تعالی په هغې به شروع کړو دلایل به سر نه شروع کوو دا مخکې چې کوم تا دلایلو دا په مطلق قرت کې او زه د قرت مطلقه خبره کوم مطلق قرت او قرت مطلق خو ته نه پېژنې ځکه خو مطلق شی مطلق قرت خو مطلق شی دی او دارنګې قرت مطلقه خو شی مطلق دی بلکې تو په نفس قرت کې خبره کوې ګوره ستاسو دا مذهب دی چې کله امام مخې ته موس کوي نو تو پسې ذلک الکتاب لا ریب فیه تر دې پورې پسې ته ویلی شي ولې ویلی شي او دا مطلق قرت دی وجه دا ده امام صاحب ویلي دی چې د قراتو ادنا مرتبه یو آیات دی دانګ امام محمد او امام یوسف رحم الله دا خبر ذکر کړل چې د قراتو ادنا مرتبه چې کوم 3 آیاتونه دي امام محمد دا خبر ذکر کړل امام یوسف رحم الله دا خبر ذکر کړل چې چا په امام پسې 2 آیاتونه ووي نو دا ګناهګار نه تر څو پورې چې 3 آیاتونه یې نه وي په مطلق قرات کې دلایل مه پیش کوه تلبیس چې کوم نه مه کوه امام صاحب وایي چې چا ذلک الکتاب لا ریب فیه چې کوم دی وي د دې ویل چې کوم ناروا نیولي ادنا د قرات چې کوم یو آیات هدایت دی ویل کتاب الصلات ته ویل کتاب الصلات نه ویل راشي چې ته په تعلیم قرآن کې ته درس کوه په مطلق قرات خبر نه ده په قرات مطلق خبر ده مفتي صاحب کدي سلی کې چې فاتحه ویل په امام پسې حرام دي او زم فاتحه په امام پسې فرض دي اصل مسلمانۍ صفا خبره ده ته دې ولې نه شي کړې ها دما بل تنقید چې کوم ده پتا باندې داره چې دا قرات مطلقه چې کوم ده دا تو په ځمن د کولی تبعی کې اخلي نو کولی تبعی چې کوم د خامخا موجودي کې په ځمن د افرادو کې نو چې په ځمن د افرادو کې موجودي کې نو تو د قرات د نفي په کم یو پرد کې تو هغې دا واخه کولی تبعی په خارج کې نه موجوديږي مګر په ځمن د افرادو کې موجوديږي تو چې د قرات نه پکې نو په ځمن د کم پرد کې نه پکې کته چې په ځمن د ټولو افرادو کې نه پکومه نو تر هغې نه پې نشي کولی ولې ذلک الکتاب لا ریب فیه دا قرت دی او حال ده چې امام صاحب په نسبت باندې ویل دا په امام پسې جایز دي د امام محمد او د امام ابو یوسف رحم الله په نسبت باندې په ده پسې چې کوم دی ویل جایز دي ځکه د امام محمد رحم الله په نسبت باندې ادنا قرت چې کوم دی 3 آیتونه دي او دارنګې بل دا ګوره دا التعلیق الممجد دی په مواتر امام محمد رحم الله باندې عبدالحی لکنوي رحم الله ذکر کړلی چې کوم حدیثو په نفي د فاتحې کې راغلي چې فاتحه په امام پسې چې کوم دی دا نشته دی دا حدیث چې کوم دی ټول باطل دي دا حدیث د سره صحیح نه دي بیا حدیث وایي دا تپردات دي دا تپردات نه دي لیکن حق ویلی دی حق چې چا سري اگر که یوازې ابراهیم علیه السلام چې کوم دی یوازې بل طرف ته ټول باطل او ټول شرک نو آیا ابراهیم علیه السلام چې کوم دی اعتبار نه عبدالحی لکنوي رحم الله دا خبر ذکر کړلی چې کم حدیث په دې باره کې راغلی چې فاتحه دا نشته دی دغه روایتونه چې کوم دی ټول باطل دي او کوم روایتونه چې په دې کې راغلي چې د عام قرت نه منه راغله یو خو دې روایتونه باندې کلام نه انشاءالله مونږ کلام پیش کوو چې کله مدعا ولیکلی شي دویم دا په ما فوق الفاتحه باندې عمل دي د فاتحې نه بعد به چې کوم دی قرت نه وی د فاتحې به چې کوم دی خامخا وی د دې لپاره چې تطبیق و بین نصوصو کې راشي ما تاسو ته حدیث پیش کړی هغه صحیح حدیث دی نبي اسلام د سهار په مانځه کې چې کوم دی راوګرځېدو دا خبره یې وکړه چې تاسو په ما پسې نور قرت مه کوئ لیکن مونږ په هم پسې چې کوم دی خامخا چې کوم دی دغه لولئ فاتحه باقي پسې لولئ ګوره دا عبدالحی لکنوي رحم الله عبارت چې کړه فرمایي وفیه نظر وهو انه لم یرد
في حديث مرفوع صحيح النحي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام. عبد الله دا ګوره دا ځان ته حنفي وایي ځان ته مقلد وایي د خپلو مقلدینو نه مني د خپلو مشران نه منو ته مجتهد نه او ته مستنبط نه ته مقلد یې ته به چې کوم دی ستا استنباط او ستا پام به په پام د سلفو باندې په پام د سلفو باندې. بل وجه داره بل چې موږ ته تعین د موضوع وکړه تعین د موضوع وکړه دوی درکو ته په یو ځل پوهېږي.